الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زما نوم مولانا ظهور خان حقانی دی. دا کوم کرونا وایرس چې راغلی دی په ټوله دنیا کې، په دې باره کې زما ټولو مسلمانانو ته دا اپیل دی چې د دې باره کې دغه رنګې د قرآن تلاوتونه وکړي او د مونځونو اهتمام وکړي، دغه رنګې مونځونه وکړي، د دې لپاره ختمونه وکړي، او بلکې نبی علیه الصلاة وسلام دغه رنګې جوماتونو ته متوجه شي او جوماتونه بندول نه دي پکار، بلکې خامخا جوماتونه آباد ساتل پکار دي. ځکه نبی علیه الصلاة وسلام په وخت کې به چې دغه رنګې کم هغه یو آفت رالی یا سیلۍ به تېزه راله، باران به رالی، نبی علیه الصلاة وسلام به مانځه ته متوجه شو او دغه رنګې مونځ به یې وکړو، د الله نه به یې وغوښتله چې یاره دا لرې کړي، یا دغه رنګې موږ په پښتو کې ورته وایي سپومۍ به دغه رنګې تندر ونیوله لمر، د هغې دپاره به نبی علیه الصلاة وسلام مانځه ته متوجه شو او مونځ به یې دغه رنګې وکړو. قرآن کې هم الله فرمایي چې زما نه وغواړئ په مانځه باندې او دغه رنګې په صبر باندې. نو زما ټولو مسلمانانو ته اپیل دی چې د دې دپاره ختمونه، د قرآن تلاوت او دغه رنګې مانځه طرف ته متوجه شي او جوماتونه آباد وساتي. او بلکې دا زموږ د ګناهونو وجه ده چې دغه رنګې دا کم د اوبا په شکل کې په موږ باندې دا کم بیماري راغلې ده، دا زموږ د ګناهونو وجه ده چې موږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو او بلکې الله طرف ته متوجه شو. ځکه قرآن کې هم الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، ګوره د ایمان خاوندانو ته ویلي تاسو الله تعالی ته توبه وباسئ، هغه توبه نصوحا. نو موږ او تاسو دا په کار دی چې دغه رنګ الله ته متوجه شو. او بله دویمه خبره خصوصي چې دا کم زموږ د تبلیغي جماعت دی په دې باندې دغه رنګې دا تشدد کولی شي او دې ته د تکلیفونه رسولی شي، دغه رنګې په تاڼه کې بندېږي او په جیلونو کې بندېږي، په هغې باندې تشدد کولی شي. د هغې زه پرپوره طریقه باندې مذمت کوم. دا یو پاک جماعت دی او دا د الله عذاب ته دعوت ورکول دي، په دیو باندې دا سختي کول نه، نور دي دغه رنګې د الله هغه عذاب ته دعوت نه ورکوي. نو د دې خلکو نه دغه رنګې په دیو باندې د تشدد او د دې سره د زیاتې نه کول نشي کولی. نو زما ټولو مسلمانانو ته اپیل دی چې د الله تعالی طرف ته متوجه شي او د الله تعالی نه معافي وغواړي او د دې دپاره خاص هم دغه ده چې الله تعالی طرف دغه رنګې منځونه او د تلاوتونو او د دې خیال وساتلی شي او جوماتونه آباد وساتلی شي.